حضرت ابوذر فرمایي غفاري رضی الله تعالی عنہ وایي زه یوه ورځ بیده وم چې بیده وم نو زه پر خېټه باندې بیده وم دا زما سینه دا زما نس دا پر مځکه باندې و وایي یو سړی رالی زه داسې په پښه باندې ووهلم بیا ما ته ویل یا جندوب ای جندوب انما هذه زجعة اهل النار دا رقم پرېوځه دا د جهنميانو پروته ده دا د جهنميانو پروته ده یعنی معلومه دا سو عزیزانو لکه چې موږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ویش خبرې کړې دي موږ ویشو چې ما تا کله بيدیږو دا خبرې هم موږ ته پیغمبر علیه السلام مبارک وکي په کوم انداز پرېوتل د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه څه و طریقه یې دا و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي براء بن عازب ته ویلي چې ته داسې اودس کوه لکه چې لمونځ کوې او بیا چې تا د اودس وکړې بیا راسه بیا پر دا خپله بستره باندې پرېوځه پر رسته اړخ باندې حتی جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم چې به کله پرېوتی نو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پر رسته اړخ پرېوتی دا لاس بیا داسې کښېښوی دا خپله چهره مبارکه بیا پر لاس کښېښوله دا پښې بیا لږ راټولې کړلې بیا بیا دا چپه لاس چې دی هغه پر دا خپل زنګانه باندې کښېښوی دا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه وله او بیا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم موږ ته څه فرمایي وایي تاسو چې کله اودس وکړئ بیا رالې بسترې لره دا خپله بستره دا وڅنډه دا خپله بستره دا وڅنډه چې ودې څنډله نه معلومه په بستره کې ته پورته سوی تللی بیا داسې نه چې یا یو لړم یا یو مار یو قسمان یو پلانی هغه راغلی بیا و تا ته تاوان و نقصان ورسوي زموږ په فکر کې خو دا خبرې پوره نه راځي او دا د هغه چا په فکر کې راځي چې کوم سړی مار یا لړم یا قسمان یا بل شي خوړلی بیا ودته د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دغه انداز دغه عمل چې دی بیا یې زړه ته لویږي دا اوس وایي چې صبر راته ویل مولوي صاحب په کور کې بیده وم بیا مار لړم وخوړلم چې وخوړلم ډېر یعنی حتی 25 تنې ما ولګولې 25 تنې یوه ذره نه دا در قرار سوی دی نه کمزورۍ سوی دی او نه ښه سوی دی نو بیا ول داسې په ولاړې داسې چیغې مې وهلې داسې نارې مې وهلې دلته نږدې پر دغه تعداد روډ باندې هغه یو زموږ عزیز دی د جوسانو دوکان یې دی د یاسینزی سید ول دغه سره خبر سو یا څنګه سو ول د مې راباندې وکړئ په ذوالجلال چې زه تر کوره رارسېدم بیا زه نه په درد پوه سوی یم نه په خوږو پوه سوی یم نه په تکلیف پوه شواست په دې کې مې دوې خبرې درته وکړې یوه خبره هم دا درته وکړه چې دا دم نه دی دم هم ډېر لوی اثر لري په دې کې ډېر کله کله لیونۍ کورنۍ یې د هغو په دم کې الله رب العزت ډېر لوی اثر یې ښیي خلک یوه خوا او بله خوا ته وړي 25 تنې 25 تنې د زارې ور ولګولې د دې زارو د ختمېدو یا د درد هېڅ یوه زره ناست دی ژوندی دی پوښتنه ځینې وکوي بیا یو لولی سید را ولاړېږي یو غریب سید را ولاړېږي یو بېوسه سید را ولاړېږي بیا دم ورباندې کوي او دم هم 200 که درته ووایم مطلب 2000 قدمه د هغه دوکانو تر کوره پورې نه دی چې کور ته راځي جوړ او روغ نه یوې ستنې کار وکوي نه بل وکوي نو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو څه کوئ تاسو چې بسترې له رالاست دا خپله بستره څنډه ګوره یا داسې نه چې یو شی ورغلی بیا خاص کر سړی په سفر کې بیا خاص کر سړی په پکنیک کې بیا خاص کر سړی په جهاد کې بیا خاص کر یو سړی چې دی هغه د دعوت په لین کې روان یې یا خاص کر یو مسافر یې نو دلته ډېر د دې شیانو خیال ساتل پکار دی لازمي به لړم و مار ما او تا خوري د پیغمبر علیه السلام خبره به مې زړه ته لویږي یا بغیر د لړم بغیر د ماره به ما او تا د محمد رسول الله خبره خپلوو نو حضرت ابوذر فرمایي وایي زه بیده وم پر دا نس باندې نو پیغمبر علیه السلام مبارک رالی داسې په پښه یې زه ووهلم ما چې ورته وکتل هغه پیغمبر علیه السلام مبارک و ما تې ویلې ول داسې مه کوه داسې مه پرېوځه دا د جهنمیانو پروته ده جهنمیان
یا مجرمان را واخله مجرمان خو هم د هغې لاسونه شاتر وتړي بیا یې پوړې مخ پرې باسي بیا لوړ هغه پوجان یا عسکر یا هر څوک چې د هغه پکې کښېني بیا دی ونیسي بیا دی ګیر کړي نو په جهنم کې جهنمیان به هم داسې پوړې مخ پراته او هغه به هم دغسې ګیر سوي د هغسې خراب سوي نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک منع وکړله یو صحابي فرمایي زه دغسې پروت ولم دا پر دا نس باندې پروت وم نو مطلب پیغمبر صلی مبارک ما ته ویلې داسې پروته د الله سخت نفرت ځینې کېږي د الله ناخوښه پروته د انسان چې کومه ده هغه دغه انداز دی په دغه انداز به سړی پرېوځي نه نو اوس که یو سړی په دغه انداز امخته عادت د عادت پرېږده بیا خاص کر مشر سړی بیا خاص کر مطلب یو محترم سړی بیا خاص کر یو دیندار سړی بیا خاص کر مطلب سپین ږیری سړی څومره بد ښکاري دلته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته فرمایي صحیح حدیث د ابن ماجه وایي دا د جهنمیانو پروته ده دا د جهنمیانو انداز په دغه انداز به پرېوځي نه که پرېوځي د محمد رسول الله طریقه پر رسته اړخ پرېوتل ولو لاس تر سر لاندې کېدل و تر زنې لاندې کېدل و تر چهرې او بیا چپل لاس پر دا خپل مطلب ورانه باندې ایښول ولو بیا دغه د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک چې به کله پرېوتی او دس بیا وکړي بیا به رالی چې پرېوتی بیا به دا ویل اللهم قني عذابک یوم تجمع عبادک یا الله ته ما د هغه ورځې د عذاب وساته چې په کومه ورځ د انسانان ته راپورته کوي یعنې د قیامت د ورځې د عذابه او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ته چې کله بسترې لره رالې ته بیده شولې نو اوس پر تا باندې داسې بېکاره خوب رالی بېکاره خوب دې ولیدی بېکاره خوب څه معنا هر هغه خوب چې ستا ناخوښه دی هر هغه خوب چې ته راپورته شوې ته پریشان یې ته حیران یې چې دا ما څنګه خوب ولیدی دا خوب و چاته وایم بس راولاړ څه درې واره ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صحیح سلو یا درې واره ووایه لا حول ولا قوة الا بالله پر دا چپه وژه باندې چوکه او تویه که دا خپل اړخ د الله رسول فرمایي دا بدل که اول پر رسته اړخ باندې پروت ولې اوس پر چپه اړخ باندې راواوړه پرېوځه او بیا علما فرمایي دغه ستونې استخ راواخله دا چې سړی د ملا پر تخته باندې پروت دی وایي دا د ابراهیم علیه السلام طریقه وله د به داسې اسمان ته کتل بیا دا ستوري بیا دا سپوږمۍ د اسمان چې کوم مخلوق دی پتا کې به تفکر چې دی هغه کوئ د الله رسول فرمایي یو ساعت کوي د الله په لویي کې تفکر کول سوچ کول فکر کول الله خو موږ لیدلی نه دی یو سړی د الله په ذات کې سوچ وهلی نسی یو سړی د الله د ذات په باره کې هیڅ الله موږ لیدلی نه دی موږ الله رب العزت باندې ایمان راوړی دی بالغیب راوړی دی د الله چې کوم مخلوق دی دا عرش دی دا کرسی ده دا لمر دی دا اسمان دی دا مشرق دی دا مغرب دی دا شمال دی دا جنوب دی دا سمندر دی دا غرونه و دا ته فکر وکړه چې دا چا جوړ کړي دي د شپېتو کالو د عبادت ثواب الله رب العزت په دا یوه ساعت کې فکر باندې و ما او تا ته راکوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ تاسو مطلب پر نس باندې پرېوځئ مه دا د جهنمیانو پروته ده دا د مجرمانو پروته ده او دا د الله رب العزت ناخوښه پروته ده د الله رب العزت د دې پروتې سره لګېږي نه او بیا ما درته وویلې که د چا عادت دغه عادت پرېږده که د چا عادت دا عادت په ما تا پرېږدو ډېر بد سړی ښکاره کېږي هکه نارینه دی هکه بیا د بیمار زنانه ده هغه که لوی دی هغه که کوچنی دی ډېر داسې څوک شته هغه پوړې مخ پرېږدي بس پروت یې لاس یې یوه خوا او بله خوا ته په خپل ځان نه خبر په خپل عزت نه خبر څونه بده خبره ده د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پروته چې کومه طریقه را ښولې دا عبادت دی دا ثواب دی دا سنت دی او دا د محمد رسول الله طریقه ده الله پاک تیرا نصیب
الله دې د جهنم د اور وساتي الله دې د جهنميانو د پروت وساتي چې دوی په څنګه انداز باندې پراته دي یعنی ولسوي دي یا د الله دې د هغه پروت وساتي چې هغه د الله نه خوښه ده د الله نه پسند ده هغه بې ځایه ده هغه ناوړه ده هغه د انسان بیا د شریف انسان دپاره هېڅ یوه ذره مطلب ګټه او فایده چې د هغه لري نه الله پاک چې موږ ته یې وساتي هغه ژوند دې الله را نصیب کړي چې هغه د محمد رسول الله مبارک طریقه ده هغه لاره دې الله را نصیب کړي چې هغه د الله رضا ده او هغه د جنت لاره ده هغه د الله رضا ده هغه د جهنم څخه د خلاصون لاره ده هغه د الله رضا ده د قبر د عذاب څخه د خلاصون لاره ده الله پاک چې موږ تاسو ټول وساتي نو پیغمبر علیه السلام مبارک و موږ ته یوازې د خوراک طریقه نه ده راښولې پیغمبر علیه السلام مبارک و موږ ته د ناشتې طریقه هم راښولې ده د تګ طریقه یې هم راښولې ده د پروتې طریقه یې هم راښولې ده بیا د هغسې راځه د اوداسه طریقه یې هم راښولې ده حتی چې ما ورته بیت الخلا ته ولاړ شو د هغه طریقه یې هم راښولې ده دا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم